بسم الله الرحمن الرحیم. ما مخکې ملګرو د حایزي ښځې باره کې چې کومه ویډیو کړې وه، نو ما پکې دا خبره یاده کړې وه چې د قرآن ټچ کول بغیر اودس جایز دي یا ناجایز دي. په دې به موږ لږ بحث کوو. نو دا خبره هم مهمه ده، ځکه د بې اودسۍ د وجې نه کله کله زمونږ ماشومان تلاوت نشي کولی، او دغه شان د یو کس د قرآن سره ډېر غټ شغف وي او ډېر وخت ورکول غواړي، نو هغه د شپې او د ماسخوتن او ناوخته ټیم کې قرآن راغوښتل غواړي، یا کله که یو آیات کوټ کول غواړي. کله داسې یو مسله راشي چې هغه ته یو آیات کې شک دی او هغه کتل غواړي او هغې کې تفصیل کتل غواړي، یا یو حافظ دی او هغه د شپې راپاڅېږي چې هلکه دا آیات رانه غلط شو، یا یو ډایرکټ تلاوت کې او تا نه یو ځای غلط شو، تا ته دا پته نشته چې اوس د قرآن کې د آیات کم ځای کې دی او څه شی دی او دا کم ټکی مانه غلط شو، او د هغې د قرآن د رغسلو نه بغیر د سړي ته شفي نه کېږي. نو هر وخت کې اودس هغې ته ګران وي چې یو ټکی ته ګوري د ماسخوتن ناوخته 10 بجې دي 12 بجې دي او ته پاسې یو ورکولاوي او غسلخانې ته ځي او خلک د خوبه خرابې، نو ګرانه ده. نو دې کې دوه مشهور مذهب دي، هغه قرآن بغیر اودس نه ټچ کول ناجایز دي او جایز دي. د قرآن بغیر اودس نه مسح کول دا غلط دي. دې کې دوه مشهوري خبرې کوټ کېږي. یو خو د قرآن دا مشهور آیات دی، لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه الا المطهرون معنا دا ده چې قرآن نه مسح کوي او دې سره تعلق نه لري مګر پاکې فرشتې. دا سوره واقعه ده او دا د یو خبرې جواب دی. هغه اعتراض دا و د کفار مکه چې پیغمبر دی کاهن دی او د باندې ابلیس او شیطانان لګې دي د قرآن راوړي، نو د هغې جواب دی تنزیل من رب العالمین فی کتاب مکنون. دا خو د رب العالمین کتاب دی او په ډیر محفوظ ځای کې دی، لوح محفوظ کې. لا یمسو الا المطهرون، دې سره تعلق نه لري مګر پاکې فرشتې. نو د دې د انسانانو څه ذکر دلته نشته دی، او دا آیات بیتوکه غوندې جوړېږي چې دې مطلب دا دی چې قرآن دې نه ټچ کوي مګر اودس والا خلک. ځکه دلته دا د اعتراض جواب دی او د فرشتو خو نه د اودس خبره شته نه بل څه، مطلب چې پاک مقدس مخلوق دی او شیطانان خو ګنده مخلوق دی، نو هغې دروغ وایي ډوک پوک کوي او فرشتو د دغې نه پاک دي، فرشتې دې نه پاکې دي. نو دا دغه حوالې سره دی او دې کې ټولو خلکو دا لیکل کړي، لکه تقي عثماني صاحب هم خپل کتاب کې لیکلي دي، د هغه کتاب درس ترمیزي کې دا شته، تکمله کې هم شته، د خدای بلا خلکو لیکلي دي. دغه شان مولانا مودودي خو لیکي چې دا خو ډیره غلطه خبره ده، د دې آیات مطلب غلطیږي چې ته دا اودس طرف ته راړې. هلته خدای پاک جواب کوي د کافرو چې دا شیطانان دا قرآن پیغمبر ته نه راوړي، بل دا خبره نفي ده. دا نفي او نهي کې فرق ده. د نهي کې د نه کولو اډري مه کوه او د نفي کې د نه کولو خبرو کوي، مطلب نه دی کوي. نو لا یمسو دا نفي ده، نه ټچ کوي مګر پاکې فرشتې. دویم په دې کې یو حدیث دی چې د عمرو ابن حزم رضی الله عنه له یو خط پیغمبر د یمن بادشاهانو طرف ته ورکړی چې هلته کوم والیانو، او هغې کې دا دي لا یمس القرآن الا طاهرون. دا حدیث اگر چې د سند په حوالې سره خبرې پکې شته، خو دې ته محدثین متواتر حکمن وایي، یعنې ډېر خلکو نقل کړی او ډېرو خلکو منلی دی، نو دې ته هغه تلقي بالقبول حاصله ده. نو خبرې پکې ډېرې نشته دي، خو په طاهر ټکي کې خبره ده. د دې مطلب دا و چې هغه ته خدای پیغمبر وویل چې دا قرآن ته ځان سره وړي، قرآنونه خو کم وو، صحیفې کمې وي، نو قرآن که چېرته تاسو سره یې نو پکار دی چې دا چېرته عام هغه مسلمانانو ته میلاو شي چې هغې ایمان راوړی دی او دا ضایع نه شي او هر چا له یې ور نه کوي سبا وشلېږي خراب به شي. نو د طاهر 5 معنی ممکن دي. طاهر یو معنی دا ده چې سړی بې اودسه وي. دویمه معنا چې سړی په جنابت کې غسل پې اورېدلی. درېیمه معنا د طاهر هغه باندې نجاست لګېدلی، ښکاره ګندګي پې لګېدلی، بدن یې ګنده وي. او بله معنا پکې دا ده چې دلته تی مشرک د مؤمن د طاهر نه مراد دی. قرآن کې الله وایي
انما المشرکون نجس، مشرکان پلید دي. نو د ایمان والا طاهر شو. نو دلته ممکنه ده چې د دې حدیث نه د طاهر نه مراد مسلمانان دي چې امن ته دي، خو چې کوم کسان مسلمانان دي یا اسلام ته راغب دي چې دغه کسان دا قرآن هغه په حفاظت سره کیدي، چېرته څوک یې ضایع نه کړي. د دې دا مطلب شو. باقی آیا قرآن بغیر اودس نه ټچ کول ګناه ده؟ دا سوال دی. د کې تاسو ته ما بل ورځ ویلي چې د امام مالک مذهب دا دی چې شاګرد او استاد لپاره دا پروتوکول ختمول پکار دی. هغه ختم کړي، هغه وایي چې شاګرد او استاد به بغیر اودس نه قرآن مجید راغستلی شي. او د حایزې لپاره خو د هغه کلیر خبره ده، لکه الفقه، لکه د علامه عبدالرحمن ابن محمد جزیری د هغه کتاب دی الفقه علی المذاهب الاربعه. دا یو مصری عالم دی او دا الفقه علی المذاهب الاربعه په 450 جلدونو کې د لیکلی دی. هغې کې هغه لیکلي دي د امام مالک مذهب دا دی چې د حایزې د پاره د قرآن تلاوت بغیر او د هغې ټچ کول هغه ټیک دي. حایزه خو که اودس وکړي نو اودس سره هم د هغې جنابت او د هغې دغه نه ختمېږي مسله. نو هغه وایي چې ځکه چې بیا به دلته د قرآن هیر شي، علم به د دې نه پاتې شي، او دا دومره زمانه ده چې دومره زمانه کې بیا د هغې نه قرآن هېرېدی شي، 10 ورځې بیماري، 8 ورځې وغیره وغیره. دا خو مخکې مونږ ویلي وو. په دې کې بل یو قول د حنابلو دی. د حنابلو قول دا دی، لکه ابن قدامه خپل کتاب کې لیکي المغنی. المغنی د ابن قدامه کتاب دی، مشهور شخصیت دی، تقریبا 1200 کې پیدا شوی دی، د نن 800 کاله مخکې، او 1284 کې وفات دی. د کتاب دی المغنی 15 جلد لري. دی په دې کې لیکي چې که فرض کا یو کتاب کې د قرآن آیات راغی او خط کې راغی او بل تحریر کې راغی، نو هغه بغیر اودس نه که ته لاس وراوړې نو دا ټیک شو. وګوره بغیر اودس نه یو آیات لاس وراوړې په بل ځای کې لیکلی شوی دا جایز شو، نو که په قرآن کې لیکلی شوی هم دغه آیات دی که نه، نو دا په کوم دلیل سره هغه جایز او دا ناجایز؟ دا ځایونه دي. بې د بې اودسۍ عجیبه خبره ده هغه دا چې لاسونو کې بې اودسي را لاس دا حکما بې اودسي داسې پلید خو نه دی که اوس ګن نشته دی. نو دغه شان خوله هم اصلي خو د یو کتاب نه یو ځای کې لیکل شوي دي. لیکل خو غرض نه دی، د لیکل نه غرض هغه ویل دي چې ته هغه خولې ته راولې، ذهن ته راولې، په هغې سوچ وکړي. قرآن خو په پیغمبر باندې ډایرکټ د کتاب په شکل نه، دا خو ذهن ته او سینې ته راچولی شوی دی. نو که فرض کا د قرآن پروتوکول ضروري، نو بیا په خولې تلاوت د کوم ځای نه جایز شو؟ او څنګه چې بې اودسي په لاس کې راغلی ده، دغه شان بې اودسي په خوله کې هم راغلی ده که نه. نو لہذا بیا خو تلاوت په یاد هم ناجایز پکار دی چې سړی کله بې اودسي. نو دلته بیا ابن حزم ډېر تفصیلي بحث کړی دی. ابن حزم دې کې ډېر بحث کړی دی. یو خبره پکې دا هم ده چې قرآن د کافرو دپاره هدایت دی، هدل للناس، د خلکو دپاره. نو چې یو کافر له ته قرآن وکړي نو اخو باغه ګوري، نو اله باغه ته هدایت او لاره ښیي. چې نه ګوري نو څنګه باغه د قرآن نه لاره اخلي؟ نو کافر دپاره به ته کوم دی نه لازم کړي چې دا دې قرآن دپاره اودس وکړي؟ خو ممکنه نه ده. او که فرض کا د عمر رضی الله عنه هغه قیسې ته تاسو اشاره کوئ، هغه یو تاریخي خبره ده چې هغه خورې ورته وایي چې تا اودس وکړه. نو هلته د جنوب نه مراد، د ناپاکه نه مراد د هغه د کفر په حالت کې کېدل. چې ته کافر یې بھائی دا قرآن ستا دپاره دی نه، ته که تلاوت وکړې څه فایده نه درکوي، نو تا د پاتالی موږ نشو درکولی. دا نه نو ګوره یو کافر ستا قرآن نه مني، نو هغه پکې اودس مودس څه نه مني چې هلکه زه دې وجنم ته پکې لا ماته قیسې کې. نو چې که د عمر رضی الله عنه د خبرې نه دا استدلال کېږي چې هغه خورې ورته وایي چې ته پاک نه اودس وکړه، نو د کافر دپاره د اودس څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې ته دلته د ایمان حالت تراشه، ورشه غسل وکړه، مؤمن شه، بیا ستا کتاب دی بیا وایه که نه.
نو که فرض کې یو کافر دی نه مسلمانېږي او هغه تا ته قرآن راکړه ته بیا نه ورکې خو دې وایي چې دا ما د خلکو دپاره لیکلی نو ته بیا ورکې یا بیا ستړي کړي که ته وایې چې نه بھائی قرآن یو کس له ته ورکې وه کافر دی هغه قرآن باندې نه پوهېږي نو یو سړی چې غیر عربي به نه پوهېږي که نه که یو سړی عربي دی او قرآن باندې هغه پوهېږي نو هغه له خو به همدغه د عربۍ قرآن ورکې نو هغه بیا څنګه ټچ کوي بیا بیا اودسه ګوري هغه د اودس نه خبر نه دی ابن حزم دلته څه خبرې لیکلي دي او ابن حزم ډیر تفصیلی بحث کړی دا هغه کتاب دی المحله محله په 13 جلدو کې دی ما سره کتاب نشته ما مکتبه کې کتلی او د هغې څه حوالې ما ځان سره نوٹ کړي دي لکه دویم جلد کې صفحه نمبر 103 کې هغه لیکي چې وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء ولا وبلا وضوء وللجنوب والحائض او چې جائز دی بغیر او دس نه د جنوب د پاره د حائض د پاره وبرهان ذلك ان قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله افعال خير مندوب اليها ماجور فاعلها دا د کارونه دي د قرآن تلاوت چې دا د ثواب کار دی د ثواب نه سړی څنګه منې کوي چې اودس دې نشته دی او مه راځه او مې وایه او لاس مه وراوړه فمن ادعا المنع منها في بعض الاحوال كلف ان ياتي بالبرهان که څوک وایي چې نه منې کوم به تا ته د اجر ملاو نشي تا ته د قرآن ثواب ملاو نشي د قرآن چې کوم علم دی هغه دې ته زده نه کړي هغې نه تا ته پروټوکول دغه کوم چې قبلې طرف ته مخ کا او اودس وکړه نو چې کله ته قبلې ته مخ کې اودسونه لازمي کوي دا قرآن به خلک ډېر لږ وایي او صرف تلاوت له به ځان به بیا نه پوهي خو قرآن دې کله عمومي کتاب کو او دا څیزونه دې کم کړل نو بیا به خلک قرآن وایي بیا به ټیم ورکوي بیا به هغه په زړه کې هغه د قرآن اصلي چې کوم ادب دی اصلي غرض دی هغه سټډي کول او هغې له ټیم ورکول نو چې یو سړی قرآن له ډېر ټیم ورکوي نو هغه خو بیا اودسونه ګران دي د هغه دپاره کوم د شپې سړی کتاب ګوري یو دم یو آیاتو ته رایاد شو یو دم هغه ته یو تفسیر رایاد شو یو ځای کې هغه ریسرچ کوي هغه ګوري ابه ډایرکټ چې قرآن برلی او به ګوري نو که ته ولا اودس لازمي کې دا یو تکلیف ما لا یطاق دی یو داسې تکلیف کې خلک اچول چې هغه نشي برداشت کولی لکه څنګه چې امام مالک وایي چې د حایضې دپاره تلاوت هغه حایضې دپاره اودس پروټوکول دا لازمي نه دی بیا مسله جوړیږي دغه قصه دلته په هغه ریسرچر کې هم ده کنه هغه کس کې چې د قرآن سره ډېر وخت لري او ډېر وخت ورکول غواړي بیا په دې کې دا آداب هم ورو کم کوي که فرض که قرآن دلته پروت دی او سړی هم لاستی دی او ستړی شو په ناسته باندې نو په ملا سره قرآن سټډي کولی شي دا بېادبي نه ده چې ته په ملا ټیم ورکوې دی مطلب دی چې ته په ناسته ستړی شوی قرآن ستا ورسره ډېره مینه ځکه خو په ملاسته هم ګوري نو په ملاسته قرآن کې دي کې بېادبي څه راله بېادبي خلکو جوړه کړې ده بېادبي څه ته وایي بېادبي قرآن له ټیم نه ورکول او ته دومره ټیم ورکوې چې ته په ناسته ستړی شوې اوس په ملاسته باندې قرآن دې ځان ته نیولي او ګوري دې کې کوم غلط کار راغی دې کې د ادب نه مخالفت څنګه راغی قرآن دې زما د سینې د پاسه پروت دی که زه ملاستې مې څه چلو شو نو دا د بیانې دا څیزونه دا معاشري جوړې کړي دا خدای نه دی ویلي چېرته خدای نه دی ویلي دا څیزونه او خدای په کتاب را لېږلی دی زده کړې له او عمل لپاره دا وړې پابندیانو سره خدای پاک د خپله بیا خلک د کتاب نه لرې کوي چې بس مې ګورئ دا خو خدای نشي کوی نو دلته بیا هغه لیکلي دي افعال خیر مندوب الیها ماجور فاعلها او که څوک د دې خلاف دغه کوي نو پکار دی چې هغه مضبوط دلیل راوړي بیا په دې کې هغه را نقل کړي ډېرې قصې هغه کړي ډېر تفصیلي بحث یې کړی دی هغه وایي چې زهري د عبید الله ابن عبدالله او هغه نقل کوي دغه نه ابن عباس نه ابن عباس وایي چې ابو سفیان ما ته دا خبر راکو چې زه لاړم انه کان عند هرقل د بادشاہ روم هرقل سره خوا کې جنازه فدعا هرقل کتاب رسول الله فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله الى هرقل عظيم الروم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه هغه خط کې داو چې بسم الله الرحمن الرحیم او هغه کې داو قل یا اهل الكتاب او اے هرقل ته خو اهل کتاب عیسائی او قرآن کې دادی
یا اهل کتاب تعالی او اهل کتاب هغه خبرې تراشي چې زمونږ او تاسو منځ کې مشترک ده خدای منل پیغمبري منل الله نعبد الا الله دا آیات دي نو هغه دلته لیکلي دي چې د دینه معلومیږي وقد ایقن انهم یمسون ذلک الكتاب هغه ته دا یقینو پیغمبر ته دا یقینو چې دا کتاب به هغه دا خط به هغه په ګوتو کې رانیسي او هغه به د لګوتې وروړي او دا آیات د قران دی نو هغه خو کافر دی هغه خو او داس نشته دی نو پیغمبر د خپل قران توهین کوي او خلکو ته چې بیا وداس اٹچ کوي نو هغه ته پته و چې او داس پروتوکول لازمي او فرض نه دی حل او دا او داس پروتوکول ټیک دی مستحب دی خکار دی سړی اوسه تازه شي تازه کولو چې سړی او داس وکي یا غسل وکي یا مخ وینځي تازهګۍ نه پس سټډي کول او د کتاب قتل هغه زین کې زیات پریوزي نو موږ د دې خلاف نه یو چې او داس نه دی کول پکار خو دا او داس واجب او لازمي او فرض نه دی ګڼل پکار او په ځینو ځایونو کې بیا مسله جوړیږي نو بیا ګرانیږي عام عوامو د پاره نه عام عوام چې هغه یو رکوع تلاوت کوي هغه ته او داس نه چې غسل هم وکړه ځکه ته کم د ډېر تلاوت کې خو یو کس چې قرآن له ډېر ټیم ورکوي هغه ریسرچر دی هغه کتاب ګوري هغه تفسیر ګوري هغه د مدرسې سټوډنټ دی هغه د پاره بیا دا پروتوکول لازمي نه دی هغه هم پکاره چې او داس وکي ځکه چې او داس سره بغه تازه خو یو ځای کې فرض کاغه یو لګیسه ګوري او لګ ټیم د پاره ګوري او ټیم نا وخت دا او داس ټیم نه دی خو کې وبنشته نور شل مسلې دي نو به التاغه بغیر د سجاجک نه قرآن رغستلی شي کتلی شي هیڅ ګناه پکې نشته دی کو ګناه پکې وي امام مالک غوندې سړي به دې ته به غلطه ویله او بیا پیغمبر د په خپلو خطونو کې د قرآن آیاتونه لیکل او خلکو به کافرو به هغه ټچ کول او بیا به قرآن د خپله ویلی چې هدل للناس قرآن د ټولو خلکو دپاره هدایت دی لارښود دی لهذا کافرو قرآن سټډي کوي قرآن والي قرآن وګورئ د ابراهیم نخعی نه روایت دی ابراهیم نخعی د امام ابو حنیفه د استاد دی ان علقمه ابن قیس انه كان اذا اراد ان يتخذ المصحف چې کله د با غختل چې قرآن راوالمه امره نصرانيا یو نوکر نصرانی نوکر یو هغه ته به چې راوړه فنسخه له نو هغه به د قرآن هغه نسخه هغه ورکړله وبذلك او د دې وجنه دا واضح شوله چې قرآن د پاره د او داس پروتوکول لازمي دی ابراهیم نخعی او علقمه ابن قیس واړه خلک نه دي دا د ابن حزم کتاب دی محلا صفحه نمبر 4 جلد نمبر 2 دغه شان دلته هغه نور ډیر فواید لیکلي دي لکه ابن حزم لیکي چې دغه شان وکذالک الاذان والاقامه یجزئان ايضا بلا طهاره وفي حال الجنابه هذا قول ابو حنیفه واصحابه هغه وایي چې اذان او اقامت هم بغیر د اودس نه جایز دی بغیر د طهارت نه جایز دی دا د امام ابو حنیفه او دغه د مرګرو د اصحاب قول دی او دغه شان سجده تلاوت سجده القرآن دا هم بغیر د اودس نه جایز دی ګوره دا خبره تاسو ته ډیره ناشنا او غلط ښکاري چې لکه دا سړی څه لګی دی هغه ډیر مضبوط دلایل لیکلي دي ابن حزم لیکي چې دا تلاوت سجده کول لکه دا کرکټ والا په عام میدان کې کله کله سنچریو کې یا دغه شان یو ښکار کردوي کې میدان کې هغه سجده وکي نو ډېر خلک ترا کې چې او داسې نشته نو هغه لیکلي چې نه د سجدي کولو لپاره د او د ضرورت نشته دی هغه کې د قبله طرف ته مخ کولم ضرورت نشته دی نو هغه لیکي لکه وګوره د امام ابو حنیفه قول تاسو مو وکړئ چې اذان بغیر د او داس نه کولای شي اقامت کولای شي جنوب هم کولای شي هغه د پاره خو مونږ نه دی چې هغه د پاره لازمي پروتوکول او دسته او نو چې دغه شان هغه ډیر عجیبه خبرې لیکلې دي ناغه لیکلې دي چې دا وسه دا سجده مونږ دې کوم نه دي ناغه چې دا مونږ نه دي ځکه په دې کې هغه دوه حدیث کوټ کړی دي یو حدیث عبد الله ابن عمر دی چې پیغمبر علیه السلام وایي صلات الليل والنهار مسنا مسنا د ورځ یو د شپې مونږونه دوه رکعات دي او به لیکلي چې د وتر چې کوم مونږ دی د شپې هغه یو رکعات دی یو رکعات وتر هم جایز دی نو مونږ یا یو رکعات شو یا دوه رکعات شول
او اوس سجده نه یو رکعت دی نه پوره رکعت دی. هغه لیکلي که فرق یو سړی مونځ شروع کړي او په منځ کې مات کړي او رکعت پوره نه کړي نو دې ته څوک هم مونځ نه وایي. چې مونځ ورته نه وایي خو نه دی مونځ که نه. نو چې مونځ نه دی نو که هغه بې اودسه سړي وکړو نو ګناه پرې نشته. نو هغه وایي سجده بې اودسه دا جایز ده. خلک ورته دا وایي چې نه دا د مونځ حصه خو ده که نه، د مونځ حصه هم بې اودسه مه کوه. نو هغه بیا ډېر جوابونه لیکي. هغه وایي چې د مونځ حصه خو بیا فاتحه هم ده، فاتحه که دې ویله موږ به ته وایي اودس کوه. د مونځ حصه تکبیر هم دی، سلام هم دی، السلام علیکم ورحمت. په چا باندې سلام اچوي موږ به ته صاحب ورکه سلام اچوه اول اودس وکړه، او که الله اکبر وی هم اول اودس وکړه، او که هسې کښېنې د قاعدې په شکل باندې موږ به وایي اودس وکړه. نو د مونځ خو ډېرې حصې دي، نو یوازې سجده خو حصه نه ده. ته کله کله هسې ولاړې او تلاوت کې نو هم دا قیام شو، پکار دی چې تا ته موږ وایي چې اودس وکړه. نو د سجدې دپاره هغه وایي چې اودس لازمي پروټوکول نه دی. نورې هم ډېرې خبرې په دې کې ممکنې دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.